حضرت خباب خپل واقعه ذکر کوي وای په مشرکینو کې یو کس دی د عاص بن وائل په نامه باندې دی دی وای زه په هغه وخت کې پښوم ما به دا توري جوړولې عاص بن وائل رالی ما ته د یو توري اډر راکو ما توره ور جوړه کړله لیکن روپۍ نه دي راکړي یو وخت ورغلم ورته ومې ویل چې ما پر تا باندې پور باندې دی تا ته مې توره جوړه کړې ده هغه د تورې روپۍ خو ما ته راکړه عاص بن وائل وایي چې کله د محمد رسول الله له دینه څخه نه یې اوښتی زه و تا ته هغه روپۍ نه درکوم خباب ورته فرمایي چې دا هیڅکله نسي کېدلی تر روپو تېرېدی سم لیکن تر محمد رسول الله دین نه سم پرېښولی عاص بن وائل ورته وایي چې ای خبابه ته خو دا وایې چې کله انسان مړ سي بېرته راژوندی کېږي خباب په جواب کې ورته فرمایي چې او دا زموږ ایمان دی په دې باندې مې عقیده ده چې تر دغه عرضي ژوند وروسته به بیا یو ابدي ژوند راځي په هغه ابدي ژوند کې به د دې ژوند د منټ پوښتنه کېږي دا زموږ ایمان دی په دې خبره باندې چې تر دغه زندګي وروسته بیا یو ژوند شته عاص بن وائل ته وګورئ څومره ګمراه سړی دی په جواب کې عجیبه الفاظ ورته وایي عاص بن وائل ورته وایي چې کله زه مړ سم او بیا راژوندی سم له هغه وروسته الله تعالی و ما ته مال راکړي اولادونه راکړي بیا راسه ستا پور به درکړم ستا خو دا عقیده ده چې انسان مړ سي بېرته راژوندی کېږي نو چې کله دویم وارې راژوندی سم راسه بیا دې هغه د تورې مزدوري واخلو دا یې د پسخن په خاطر ورته وایي هغو دا دویم وارې زندګي و زړه ته نه ولیدله عاص بن وائل خباب ورته فرمایي چې زما دا عقیده ده چې موږ به بېرته بیا راژوندي کېږو لیکن په دې وخت کې الله تعالی د قرآن کریم یو څو آیات را نازلوي الله تعالی فرمایي افرأیت الذي کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا آیا تا داسې سړی لیدلی دی کفر بآیاتنا چې هغه د الله تعالی په آیاتو باندې کفر کړی دی د الله تعالی آیاتونه نه مني وقال لأوتین مالا وولدا او دی دا وایي چې ما ته به الله تعالی دویم وارې مال راکړي دویم وارې به اولادونه راکړي او بیا به له هغه مال څخه تا ته زه مزدوري درکړم الله تعالی فرمایي افرأیت الذي کفر بآیاتنا آیا تاسو داسې سړی لیدلی دی چې یو وارې دې کفر کوي الله تعالی دې مني نه په دین باندې دې پسخن وایي او بیا دې د ده د عقیده کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا چې الله تعالی به ما ته بیا اولادونه راکړي بیا به موکه راکړي بیا به مال و جیداد راکړي الله تعالی وایي دا هیڅکله نسي کېدلی اطلع الغیب الله تعالی فرمایي آیا دی په غیبو باندې علم لري ام اتخذ عند الرحمن عهدا او کچیری الله تعالی له ده سره د دې خبرې وعده کړې ده کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا الله تعالی وایي نن سي دی هره خبره کوي د هغو لیکل موږ کوو د هغو دپاره مې ملائکه مقررې کړي دي ونمد له من العذاب مدا الله تعالی وایي په دغو خبرو باندې به موږ و ده ته نور هم عذاب ورزیاتو ونرثه ما يقول ويأتينا فردا الله تعالی وایي د کومو شیانو دعوه چې دی کوي هغه موږ ته په میراث باندې را پاته دي دغه د ده مال پاته دی اولاد یې پاته دی جیداد یې پاته دی ویأتینا فردا دغه کسان به د قیامت په ورځ باندې موږ ته یوازې راځي بیا به له دوی سره نه اولاد وي نه به جیداد وي نه به تعلقات وي یو شی به هم له موږ څخه نسي خلاصولی دغه آیاتونه په هغه وخت کې را نازلیږي چې کله عاص بن وائل پر خباب باندې پسخن وایي چې ستا د تورې پور په هغه وخت کې در کوم چې دویم وارې راژوندی سم او الله تعالی و ما ته مال راکړي نو په زندګي کې یو وارې موقع میلاویږي هر وارې موقع نه وي نو الله تعالی موږ تاسو ته زندګي را کړې ده او داسې قیمتي وخت یې را کړی دی چې صرف په دې کې موږ مختصر اذکار وایو هلته به یې داسې بدله راکوي چې زموږ ستاسو و زړه ته به هم بیا نه ولیږي
چې آیا دا په هغه کمزوري عمل باندې الله تعالی موږ ته دومره غټ مقام راکړو. دا د صحابه کرامو حالات دی. د دین دپاره یې قرباني ورکړې ده. تر مال تیر سوي دي، تر جایداد تیر سوي دي، تر وطن تیر سوي دي، تر شناخته خیلو تیر سوي دي، تر قریبانو تیر سوي دي. هر څه یې قربان کړي دي، لیکن خپله زندگی و دین ته وقف کړې ده. الله تعالی دومره غټ شان ورکړی دی چې کله دوی قرباني ورکوي، الله تعالی فوراً د دوی په قربانۍ کې د قرآن آیاتونه رانازلوي. نو صحابه کرامو حالات الله تعالی په قرآن کریم کې په 100 آیاتو کې ذکر کړی دی، صرف په دې خاطر باندې چې هغو زندگی و دین ته وقف